دوه حدیث دي دا دواړه حدیث چې ډېر څه دي چونکې حدیث تخت میږ احکام یې او ډېرې داسې مسلې هم دي په دا کښې چې میږ تو سند بیا اورېدلي هغه زده کړي پسې پښتنه ښه پله وکړي اول حدیث خدا دی چې که چېرته داسې کېدل داس کله کله کېږي ابي هريره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله وفرمیل چې که چېرې یوه ښځه نکاح کوه د بل سړي سره خو یې سړي په نکاح کښې بله ښځه هم وه بیا دا داس نه کوي چې مخشینۍ پې خلوصوي ٹھیک شوه لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ سخفتها چې د ده لوښی زون ته خالي کو ولتنکیح نکاح وکړو فإن لها ما قدر لها هر انسان ته خپله باخره میلاویږي هر انسان ته خپله باخره میلاویږي دا نیت کمي ده نه کوي چې خپلې بړۍ چپه کوي او داس شوي دي تو څه شاید د دغه نه خبر وې چې کله ورداسې وشي چې یوه کوشلی الغری وي روون وي ابو د کور وي خو په میانځ کښې مطلب داس کیس وشي چې یوه سړي ته بله زنانه پیشکش وکړي اده خواهش جوړ شي چې دغه سره نکاح وکړي بیا شرط دا ورته روشي چې نه چې دا مخکې ښځه نه وي په مفته کښې هغه بلې غریبې بړۍ چپه شي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث صریح دی داسې توجیهات نشته پکښې صفا سپین سپېڅلي ټکي دي چې هر انسان ته خپل مقدر میلاویږي خپل نصیب میلاویږي په نصیب نه انسان مخکې کېدی نه شي داس کوردانه کوي چې بلې بړۍ غر کوي زون ته زوی پکښې غوړې علاوه چیرې هاش هاش فارض بیا پکښې ډېر نه کړي په داسې منحوس نکاح شي په داسې ذلیل نکاح شي نو یوه دوه خبره بل خبره نکاح شعار دی شعار مفتي سید نور صاحب دی ابداریم په فقهي مجلس کښې موږ ورې په مدرسه کښې دا مسله راغلې وه په بادال جنکۍ والا ورکول دي صریح حدیث ته اول حدیث بیانوي بیا دوی مسلې کوي بیا دو کوي مسله دا دو ابن عمر یې چې رسول الله نهی وکړه منع یې کړي چې د شعر د بدلین نکاح خو نه کوي و شعر یې څه شته پیغمبر په خپله حدیث بیان کړی دی ان تزوج الرجل ابنته على ان يزوج الاخر ابنته چې زه تو لیڼه والا ویر کې زامن ته وليس بينهما صداق خو په دا میانځ کښې مهر نه وي یعنی ویسا ادگی جایی صورتی نشتا که جایی صورتی نشتا پدا کسا کش زر غلا یمو خوری و پا بادال ورکڑی دو لڑک خدا شویه دی ویسا میش تو زداڑی را آمدو خبره یرا پتون کا زتو لینا والا ویر کی تے میشن کی تا جلکے روکا زو دے تجن کی تا جلکے دیر کا دا دوستی کا ول جایز دی خدا دے پورا شرطی نا دی وچ پا وچ آنا چې ته ورته وایې چې ته خپله تیوره کا زه خپله درته یوروم اولدار صاحب دا جایز نه دی د هرې جلکې و مهر مثل مقرریږي مو خور لیر دا حاجي صاحب ته په بادال ورکوله داسې نشه کولی چې جلکې سودو په جلکې و که دا مول نه دی دا انسان دی ایک د پورو باقاعده زه تو دا نوستا کی چې میں تو اجنکې و مهرینه صورت بھائی تو لیرتا و زه لاس لاکا مہر دیر کا ہوئے مولیر تا لاس لاکا مہر ہوکا بیا ٹھیک شولا ہے شده دے پورا چه مہر ونمی بیا ٹھیک خبرہ دو خوچے تا مہر اپنم پمیان شنونو میں انسان دے پا انسان بدال کا دا خود ساو زان دو غون دو مطلب نا آڑا دو چائی پیرا انسان دائی دغ دے پورا دا نکاح ٹھیک ندائی غلطا خبرہ دو یای چه کچیر دا غلطی شوی وا بیا دا څه وشي مونه خو یوې راغلو چې ودره څه تلافي شریعت ډېر خوشحالی مذهب دی شریعت هر چا تیارې پرې کړي دي څوک داس نسي نه چې رټ انسان خپل فاسق فاجر نه وي الله تر شا تېر نه وي اسلام په چا پسې لیار نه بندوي یای چې که دا غلطي چا نه شوې وه چې خواندې لڼۍ په بادالو والا ویروې خپلی مهرینه نه وي ورته مقرر کړي بس ته خپله تیوره که زه خپله په دا میاشتې دا ذکر نه وه خیر دی لاس خوله دا وتلی وي شل دا وتلی وي نن دا په اسلام اعمال وکړو نن دا مهر مثل ورته کښېږدي چې نورې ښځونې څومره مهر وي
امید دای په تیر ګونه دا توبه وبسي بعضه مسله حل شو خو چې تیرم غلطۍ کړې دي نه د غلطۍ ورکول ته تیوري کنه اصول در درېمي نو بیا زه ته په مخ وایي چې زیا منډه کې خو لاکري پو لګي دوه لګي پنځه لګي دا خو ډېره مشکلات وو په دا دوشي هر یو عبادت ته تیوري هر قرباني ته تیوري خو چې پیسې نه پکښې لګي چې پیسه لګېږي که نه بیا داسې شرعي حکم ته مېږ ګګغ دی کله کله ورغړاند شي نو شریعت یې دغې لیار استل یې دو په چا پسې لیار د روزه اسلام بند کړی نه دو و دا یې میشه تو سې د عام د وطن مطابق مشهوره مسله دو نکاح شعار نه دی ټیک نه یې کړی دو صفا پیغمبر په حدیث شي فقه مسله نه دو چې مجتهدین یې کړي حضرت محمد مصطفی یې دغه شي نه منې کړي یې چې که خامخام دوستي زړه سره غوښتله بیا ټیک شوله بدلین وکړې خو هره جلکې ته محرمي سل کښېږ دی داسې نه چې په تیاره کښې بس میش بدلین وکړه پلونکي ورته هته وکړله عام پاته ور بدله کړه دا په بدل نکاح بیا چې مهر نه وي بیا دا نکاح جایز نه دا ټیک نه دی دا ګناه دی دا ناجایز دی رسول الله نه یا چا بالکل د معنی کې چې دا سنت که دا غلطي شوې وه تلافي یې کېږي پاټۍ یې کېږي نه خوند یې لڼه ته محرمي سلویر کې دا څه خبره ده هغه مې توی مورې پلور وړی بنده دی اچھا نو څه بده خبره خو نه ده هغه د را ژوند تېرېږي په اسلام او عمل وشي چې په اسلام زه تو عمل کوي الله مو تو تلیارې کولوي خوشم دو الله دا